د ایچ آی وی وایرس د مخنیوي او په مولس کې د پوهې را بیدارولو لپاره د 400 ټي بي اسوسییشن لخوا یو غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې زده کوونکو، خبریالانو، سیول سوسایټي او نور ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې چې هر کال د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی وایرسو په ضد ورځ لمانځل کېږي. د ټي بي اسوسییشن چیرمن او د غونډې تابع کوونکي عبدالسلام عارف وایي چې دوی د کال 12 میاشتې د دغه ناروغۍ وړیا علاجونه کوي او مقصد یې دا دی چې دغه وایرس قابو شي. خلکو کې ډېر زیات د اویرنس ضرورت دی. زموږ را روان وخت کې دا پروګرام دی چې دا ټي بي او ایچ آی وي وایرس چې دی نو دا رور خور دی. دا هم راشي چاته ایچ آی وي وایرس نو ټي بي ایچ آی وي وایرس ته هم لاړ شي، دا شوګر ته هم لاړ شي، مختلف امراض. د صحت کارپوهان وایي چې ایچ آی وي یو قسم وایرس دی او که دا وایرس چا کې موجود وي او په وخت دارو درمل استعمال کړي نو دغه وایرس تر 10 کال وروسته ایډز ناروغۍ ته بدل شي. خو دا څومره خطرناکه ناروغي ده، نښې او علاج یې څه دی؟ نو د 400 هسپتال ډاکټر زیشان خیاط وایي ایچ آی وی چې کوم دی ایچ بی اس ایچ سی وی او ایچ آی وی موږ به درې واړه ذکر وکړو چې درې واړه په یو دغه باندې سپریډ کیږي. دا زموږ د کوم نیان چې دا بلډ استعمالي د دې نه سپریډ کیږي، د یوز سیرنج نه سپریډ کیږي، یا چاته یو انسان بل انسان ته وینه ورکړه خو په هغه وینه کې ټیسټ یې نه وکړي، سکرینینګ یې نه وکړي، د هغې نه کیږي او سیکشوال انټرکورس نه کیږي. زه به صرف د 400 خبره وکړم چې 400 کې موږ سره 309 کیسز چې کوم دي نو دې ټایمه پورې پازیټیو دي. ماشومان هم شته، ښځې هم شته، زمونږ خواجه سرام پکې شته. ایچ آی وی ایډز یا وایرس په اړه دومره تشویش ولې خور دی؟ نو خبریال فیض محمد وایي چې په ټوله ضلع کې 300 پیښې ریکارډ شوي دي او د دې مخنیوي یا قابو د وخت ضرورت دی. چې په چاته کې 300 ورګي او بیا چې موږ کم ټیسټ کړی هغې کې 8 کسان پازیټیو راغلي دي نو په کار دی دا به نور هم کېدای شي زیاتي. خو بدقسمتي ده چې محکمه صحت 400 دې اړخ ته توجه نشته. ولې که تاسو وګورئ نو دا کم فورم چې موږ ته پرووایډ شوی دا فورم ټي بي اسوسییشن یو پرایویټ یو تنظیم دی موږ ته دا پرووایډ کړی دی. نو په کار چې دا د محکمه صحت 400 اړخ نه داسې پروګرام کې دی هغې کې د 400 ټول میډیا کم داسې نور انټلیکچوالز دي دا په دې کې راته او دوی سره دا شیرنګ دی چې په 400 کې دا حالات دي. نو که ما په خیال کو محکمه صحت 400 ته توجه وکړو په دې شرح کې کم راتلی شي خو چونکې دا همداسې پاتې شوه نو دا 308 په ورځي دا 400 په ډېر تشویشناک خبره ده. د پاکستان قومي ادارې نېشنل ایډز کنټرول پروګرام تر مخې دا مهال په ټول خیوات کې 2,10,000 تنان په دغه ناروغۍ کې اخته دي. خو کارپوهان وایي حکومت دې مهمې ناروغۍ ته پاملرنه ونه کړه نو دغه شمیره به نوره هم زیاته شي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.